مرګ یو داسې حقیقت دی چې د دې حقیقت نه انکار کول دا مشکل او ناممکن دی. دا یو داسې حقیقت دی کله چې دا حقیقت په یو کور کې راشي نو په کور کې یو غم شي، یو خفګان شي، ورور د وروره جدا کوي، زوی د پلاره جدا کوي، لور د موره جدا کوي، مور د لوره جدا کوي، رشته ختمي او زړونه غمجن کی، د چانه نه شرمیږي نه د چانه یریږي. یو سړی په وجود باندې طاقتور دی دته هم راځي د دنه یریږي نه. که یو سړی په وجود کمزورې دی نو په ده باندې ترس نه کوي. که یو سړی په پیسه باندې زورور دی د ده د پیسې نه دباویږي نه. که د یو سړی رشته ډېره زیاته مضبوطه ده نو د دغې رشتې نه متاثره کېږي نه. یو داسې حقیقت دی چې د دې حقیقت نه انکار کول مشکل دی. په دنیا کې مختلف خلق، مختلف قومونه او مختلف ذهنونو والا خلق اوسیږي. په دې دنیا کې به تاسو ته داسې خلق میلاو شي چې دغه خلق د فرشتو انکار کوي چې موږ فرشتې نه منو. داسې خلق به په دې دنیا کې میلاو شي چې دوی د فقه انکار کوي چې موږ فقه نه منو. داسې خلق به په دې دنیا کې میلاو شي چې د امامانو انکار کوي چې موږ څلور مذهب نه منو. داسې خلق به په دې دنیا کې میلاو شي چې هغوی د صحابو انکار کوي چې موږ صحابه نه منو. داسې خلق به په دې دنیا د ځمکې په مخ میلاو شي چې د احادیثو نه انکار کوي چې موږ احادیث نه منو. داسې خلق به په دې دنیا میلاو شي چې هغوی د قرآن نه انکار کوي چې قرآن موږ نه منو. داسې خلق به هم په دې دنیا میلاو شي چې هغوی د انبیاء علیهم السلام انکار کوي چې نبی پکې نه منو. او داسې خلق به هم په دې دنیا میلاو شي چې هغوی د الله هم انکار کوي چې موږ الله هم نه منو. لیکن په دې پوره دنیا کې، په دې پوره کائنات کې هیڅ یو انسان، هیڅ یو زنده سر تاسو ته به داسې میلاو نشي چې هغه د دې حقیقت یعنی د مرګ نه انکار وکړي. داسې څوک نشته. حتی تر دې چې کوم دهریه دي او دهریه د هغو عقیده دا ده، هغه وایي چې د ځمکې او اسمان او دا کائنات د دنیا دا نظام دا په خپله باندې جوړ شوی دی او دا هر څه په خپله شوي دي. الله نه مني، فرشتې نه مني، پیغمبران نه مني، نه داسې هېڅ هم نشته. بس دا هر څه په خپله باندې شوي. لیکن په دې پوره دنیا کې هیڅ یو مذهب، هیڅ یو قوم، یو قبیله، یو انسان داسې نشته چې هغه ووایي چې زه د دې حقیقت نه انکار کوم. لیکن په دې کې یو خبره ده. خبره دا ده چې مرګ ټول مني. هندوان هم مني، سکان هم مني، عیسایان هم مني، یهودیان هم مني او انګریزان، هر قسم خلک چې دی دا ټول مرګ مني. دا مرګ چې کومه عقیده ده نو په دغه عقیده کې مسله ده. هغه دا ده چې مسلمان مرګ داسې مني چې دا انسان چې ورته ویلې کېږي نو دا د دوو څیزونو مرکب دی. یو د جسم دی وجود او یو د روح دی. یسألونک عن الروح، اے نبی ستانه دا خلق تپوس کې د روح په باره کې چې دا روح څه څیز دی. قل الروح من امر ربي، ورته ووایه چې دا روح زما د رب حکم دی. د رب څه دی؟ حکم دی. او دا حکم چې تر څو پورې د الله رب العزت دی چې په دې وجود کې اوسه نو د انسان ژوندي. خو چې کله د الله رب العزت د طرف نه حکم راغی چې روح ووځه نو بس دا انسان بیا انسان نه پاتې کېږي، دی بیا مرده شي. د ده شخصیت ختم شي، د ده جامه ختم شي.
د نوم بدل شي، دا هر څه مکمل ختم شي. نو موږ په دې طریقه باندې مرګ منو چې دا به موږ کې کم ساده، نو دا د الله رب العزت حکم دی. تر څو پورې د الله رب العزت حکم وو زه به ژوندی یم، او چې کله د الله رب العزت حکم دا ووتو نو بس بیا زه ژوندی نشم پاتې کېدی. دا به زموږ عقیده وي د مسلمان. د مرګ ژوند راویستونکی ذات څوک دی؟ الله. ژوند هم الله ورکوي او مرګ هم الله ورکوي. دا زموږ عقیده ده. ټوله دنیا راغونډه شي او یو کس قتلول غواړي، د دنه د روح اغستل غواړي، لیکن د الله رب العزت منشا او مشیت وسره نشته. الله نه غواړي چې د انسان له مرګ راشي، نو ټوله دنیا هغه له مرګ نشي ورکولی. او چې کله الله رب العزت وغواړي چې دا دې سړي له زه مرګ ورکوم او ډېر د حفاظت په نقشو کې دی او ډېر زیات محفوظ دی او سیکیورټي دا هر څه دی، لیکن چې الله رب العزت نه د غوښتي نو د محفوظ نشي پاتې کېدی. الله د مرګ فیصله کړي دا د له مرګ راځي. دا د الله رب العزت قانون دی، د الله طاقت دی، د الله قدرت دی. اوس مرګ به راځي. چې مرګ راغی نو آیا د دې نورو قومونو په شان زما هم عقیده ده؟ لکه د ځینو قومونو دا عقیده ده چې انسان یو ځل دنیا ته راغی نو دی به بیا د دې دنیا نه چې کله وفات شو بس دا قصه ختمه شو، دا قصه ختمه شو، بس لاړو، بس هیڅ هم نشته. او ځینې خلک داسې دي چې هغه وایي چې نه، دی به اووه ځله دې دنیا ته بیا راځي، اووه ځله به دې دنیا ته بیا راځي. هندوانو مبارک هغه وایي 7 جنم دي، اووه ځله به د انسان دې دنیا ته راځي، بیا به وفات کېږي، بیا به راځي، بیا به وفات کېږي، بیا به ژوندی کېږي، بیا اووه ځله به دې د خپل شکل بدلی او دنیا ته به راځي. د مسلمان دا عقیده نه ده. د مسلمان عقیده دا ده چې دا انسان د یو جهان نه بل جهان ته صرف منتقل کېږي، دې ختمېږي نه. دا انسان د فنا لپاره نه دی راغلی، دا انسان د فنا لپاره نه دی راغلی، دا دنیا د ده لپاره یو گذرگاه ده. څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. په دې دنیا کې داسې وخت تېروه گویا ته د لارې مسافر اجنبي او بس تیر شوې لاړې. چېرته روانې؟ ستا منزل کم ځای دی؟ کم ځای ته دې سفر دی؟ بھائی زما سفر دی آخرت ته، زما سفر دی آخرت ته، زه روان یم. کله چې په ما باندې مرګ راشي نو دا مرګ زما فنا نه ده بلکې دا زما انتقال دی. د دې وجې نه اعلان چې تاسو کله اورئ نو په اعلان کې څه لیکلي، څه ویلي یا څه لیکي؟ خلک وایي پلان کې سړی انتقال شوی دی، دې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شوی دی. نو مونږ منتقل کېږو، د دې ځای نه به لاړ شو قبر ته. په قبر کې چې څونه د الله رب العزت منشا وه او څونه الله ته منظوره وه هلته به وخت تېرو. بیا دغه قبر الله رب العزت د عمل صندوق جوړ کړی دی. انسان څنګه عمل کړی د هغې صله به ورته دغلته میلاویږي. دغه هم یو سټې ده، یو د دمې ځای دی. د دغه ځای نه بیا موږ ځو میدان محشر ته. میدان محشر کې به موږ د خپلو عملونو د ذرې ذرې د لمحې لمحې الله مخې ته به د دې حساب ورکو. دا زموږ عقیده ده مسلمان. نو دا کفار مکه په دې خبره باندې حیران وو چې یاره دا څنګه کېدی شي؟ یو سړی دې ذره ذره شي، اډوکې اډوکې شي، غوښه یې ختمه شي، د وجود یې ذره ذره شو. ان هذا لشیء عجاب. دا خو ډېر عجیبه خبره ده. نو او دی بیا دوباره ژوندی شي. نو الله تعالی فرمایي آو دی به دوباره ژوندی کېږي. دی چې کله دوباره ژوندی شي د الله مخې ته به ځي او د خپلو عملونو حساب به ورکوي. دا زموږ عقیده ده. بیا د دغه حساب په نتیجه باندې یا به زه جنت ته ځم او یا به زه جهنم ته ځم، زما فیصله به هلته کېږي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد وفرمایو اذا مات الانسان، کله چې دا انسان وفات شي، انقطع عنه عمله،
نو د اعمال کټ شي، ختم شي. د مونځ کوو اوس د مونځ نشي کولی، د قرآن تلاوت کوو دی اوس د قرآن تلاوت نشي کولی، د صحیفې بندې شوې. کومې فرشتې چې راغلي وي کرامن کاتبین د اعمال به یې لیکله، د هغه فرشتو ډیوټي ختمه شو، هغه لاړې، د رجسټر بند شو، د رجسټر بند. بس څه کولی شي په خپل ژوندانه وکړه. جب تک سانس ہے تب تک چانس.